امام بخاری رحمت الله علیه په روس کې یو کلی دی خرطنګ ورته وایي. د هغه قوم سره تعلق لري او دغه روس د خرطنګ کلینا د مصر او د مکی او د مدینه او د بغداد سفر په خپل خپو کړی. او بیا داسیم کړی دی په خپل ژوند کې چې کلی تر راغلی دی او بیا ورته پته لګېدلې ده چې په مصر کې یو سړی دی، یو عالم دی، هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی، یو حدیث. نو د کلی نه بیا پیدا مزل شروع کړی دی او مصر ته په یو حدیث پسې تللی. تاسو اندازه ولګوئ چې دبه په دې لاره د روټۍ څه چل کولو، دبه په دې لاره د شپې څه چل کولو، دبه د جامو څه چل کولو، په زرګونه میله په هغه دشتو کې مزلې په یو حدیث پسې. نو دا حدیث چې دا نن ستاسو په مخ کې د انتها درجه بے قدر دي، دومره بے قدر دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي، اورېدو ته هم تیار نه وي. اورېدو ته کچرته څوک وایي چې هلکه لغونې کېنئ، یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه اورېدو ته هم تیار نه وي. کېړی والی او د جومات نظر باروزئ څه چل دی هلکه وایي دا اوزګار دي. نو اندازه کوئ عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اورېدو ته تیار نه وي، کوم حدیث پسې چې لس زره میله پیدا مزل امام مسلم او امام بخاری او امام ترمذی او امام ابو داود او امام احمد بن حنبل غوندې کړی، لس زره میله مزل، او دا حدیث یو ځای تراجمه کړی او نن تیارن وړای تا ته په خوله کې در منډلې ده او تیز د کول خو څه کې اورېدو تم تیار نه. نو د قیامت په ورځ به د دې حدیث مالک چې د هغه ستا شفاعت کولو تم تیار نه. تاسو به په دې تمه یئ چې د قیامت په ورځ به زمون شفاعت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه. نو زه چې د خپل زمانه امت ګورم او ما غوندې روسیا او ګناګار او تورمخي او پلیت دا بم پکې ولاړی، نو پیغمبر علیہ السلام به وایي چې تاسو هغه امت یې زما چې زما د حدیث اعلان به وشو او ریدو ته به هم تیار نه وي، نو زه نن ستاسو شپارس کولو ته هم تیار نه. قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په مخ کې دعوه وکړي، په عدالت پروردگار کے بعد کیس دائر کی. صدا وبو کی وقال الرسول یا رب تاسو مونږه ټول به ولاړ یو داس یا رب دا یو ورځ وي او څنګه ورځ وي قرآن ویلی دی چې هغه یو ورځ به 50,000 کالي او
او څنګه 50,000 کاله وي. علما لیکي چې داسې 50,000 کاله وي چې داغه قیامت یو کال بد دی دنیا د 50,000 کال عمرې او داغه یو میاش بد دنیا د 50,000 میاشت عمرې او داغه یو ورځ بد دنیا د 50,000 ورځ عمرې او داغه یو غنټه بد دنیا د 50,000 غنټو عمرې. دا حسابو کوي بیا چې 100 ارب کاله به جوړیږي 100 ارب کاله به یو ورځي د کائنات نظام به ټول ولاړی او حساب به شروعي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوه وکي پمونګه پمون به دعوه وکي د الله په حضور کې الله دې امان راکړي. دلته چې په دې کچرو کې یا پتاڼه کې پچا دعوه وشي سمنډي جوړې کوي تاڼه کې چې در باندې راپورټ وشي نورامنډه بکې خزمو منډه وای لونمو منډه وای سړیمو منډه وای علاوه راپورټ شوه دي خزر منډي کې وای مولا صاحب زوی مت ولس بوتله کای دې څه کنه کوي ها خزمو منډه وای علاوه زوی مت ولس بوتله چرته ونه وای د دې پولیس سره خو یا به ماخام را پریوی یا به چالان کی ضمانت به وشي. انسان در باندې دعوه کړي دا ټول کور په منډو شو قیامت کې به محمد رسول الله در باندې دعوه وکي او دعوه به وکي د خدای په عدالت کې څه به وایي وقال الرسول یا رب پیغمبر به وایي چې زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خدا زما دې قوم دا قرآن په ټوکو نیولې زما دې قوم دې قرآن سره ټوکې او لوبې کولې دا قرآن ورته مسخره ښکارېده. اندازه وکړئ چې بیا به د دې قوم صاحب چې عدالت د خدای وي او دعوه کوونکې جناب محمد رسول الله حال بم سي خلاصي بم څوک الته بدو طاقت ای اعلی طاقت به د خدای وي او ادنا طاقت به د جناب محمد رسول الله نور به هیڅ یو لک سلیری زره پیغمبران به ټول په لړزانی هر یو پیغمبر به وایي چې خدای ما ته خیر کړي واحد ذات اقدس د جناب محمد رسول الله به چې هغه سره به د ځان غم نه هغه سره به دا فکرې چې زما د امت به دوزخ ته ولې وځي. دیو جنا عزیزانو سوچ وکړئ خبره مې دی پورې درته کوله چې اصول د دین هغه تلفظ په نشم کوله تاسو په مخ کې ځکه چې تاسو پوهیږئ نه کڅوک د ګنډېرو دکانو بس وای په ایمان چې پورا نرخ درته په یو غنټه کې معلومي کوي ګنډېروال هو هم درکې دکانداران بم درکې سرکاري ملازمان بم درکې کړ ٹھیک ده دکان چې وباسي په 2 ورځو کې د ټولي دکاندارای نرخ درته پته ولګي کنه ها
ورته ګورئ نه لکه دغه په شان ها او نا کوئ په خبره پوهېږئ دکانداران درکې شته لاس اوچت کړي تاسو دکانداران چې څوک نه ټول لاس اوچت کړي داسې کنځل خو درته نه کومه سرکاري ملازمان درکې شته لاس اوچت کړي دا ګنډېرو منډېرو والا درکې شته دی خو وګورئ دا خبره څومره واضحه ده چې دکاندار سره 2000 آیټم وي په دکان کې کورکمان دی او سپیر کوي دی او مالګه ده او دنیا ده او صابون دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې د هر یو بیل بیل قیمت ورته معلومي کوي معلوم شی دی غوښته نه چې راوایلې په څو ده 15 روپے 2 روپے 10 روپے 20 روپے پلان صابون سنخ ده 10 روپے سیر پلانی روپے کیلو پلان ګنډېرای سوي 15 روپے سیر دا ګوتای په سودا په 2 روپے ګوتای دا پلان دا نه ورته ټول مانی بیا داسم درته معلومي چې غنی دې سنر غغستی داغه هغه سپین کړي پوستکی او بیا د ګنډېرو هغه خپل ګټه دین ته لګولي او په ګوتو کې دی چولی هغه حساب دې لګولي ټیک شو راشه په اسلام کې پرون رانا چاته پوسوکو چې ما د غاخ باندې خول خېجولې ده د چاندای خول خلق راته وی چې او دستی نه کیږي یا غسل نه وځي او سړی دې کم از کم د شپېتو او یا 15 شپېتو کالو سړی سکار کې ماما ویلی جی پیپل منډي کې مې لوی دکان ده زرګونو روپو لین دین کو مالا نرخ در نه چرته خطا شوی دی ول نه جی خطا نه دی څومره سودا دي دوره دي کیږي ول سودا می کیږي کله لزروشي کله پنځل لزروشي او مال خطا کیږي نه ول نه او غټیم پويږي ویل او وای تا خدای دې مال واچا چا پیدا کړ تا خدای ځواني مرګ پنځل لزرو سودا د په خرڅه کې دام در ته پته ولګي چې دې کې 2000 وته 3000 وته 4000 وته او په 15 په تکاله کې دي دومره ندیز د کړي چې دا خول غاخ ته وخیږي او خوځینانو دې سره او دس کیږي او کنه دومره دې عزیزانو خپه نشي او که خپه شي زما بچو کوي موږ نه خوشاله څوک دي او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چې ستا مرګري کدا ټول خدای دې برخلافي بلا تور ورپس تاسو اندازه وکړئ یو قوم چې دې حد لئی چې په 15 په تکاله کې د دین دومره مسله ورته یاد نه چې زه چې غاخ لګوم او خوځي نه پدې زما او 10 کیږي او کنه کیږي دام څه قوم دی یا دام څه بنی آدم دی یا دام څه خلق او نامه په اسلام دا نامه په مسلمان ہے نو عزیزانو عرض میں داو چې قرآن او حدیث د قوم ته ولی عزیز ندی ولی داغه وجه دادا
چې د قرآن او د حدیث د مالکانو په حسن دوی قادر نه دي. که دوی ته دا پته ولګي چې د دې کائنات مالک چې دی هغه څومره حسین دی، یا د دې حدیث مالک چې دی هغه څومره حسین دی، نو همیشه خبرې چې دي د ښایسته خولې سړي له خوند ورکوي. تاسو د ډمې ګډېدو ته ټوله شپه ولې دا زمونږ پښتانه په حجره کې تېره کړي؟ ولې ماسخوتنه په ګډېدو شروع شي تر سهاره پورې ورته ناست، خو دا ډمې خوله ورته ښایسته ښکاري که نه، ډمه ورته اگر چا پکې خرئ خو پوډر موډر یې مګلي نو او زمونږ دا ګډې زامن چې دي نو بد نو ټوله شپه ورته تېره کړي. په ټلویزیون کې دا قوم وګورئ، ډرامو ته ټوله شپه تېره کړي، خو که هغې کې ښځې وي د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. دمه که په ټي وي باندې راشي نو د هغې خوله او مخ درته ښایسته ښکاري، نو سترګې ترې نه وباسي، شپه هم ورته تېری ورځ هم ورته ناست. د هغې غزل در باندې ولې خلک اوسم دې قوم نه چې واورئ د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي، دې حرامي قوم ته د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي، او بیا د هغې غزل پیژني چې دا د پلانې ډمې غزل دی، خو د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. نو چې د ډمې او د ډم خوله درته دومره عزیزه چې تا شپه ورځ ورته وقف کړي، او د جناب محمد رسول الله د خولې راوتې خبرې هغې ته په 24 غنټو کې 1 غنټه وقف نه کړي، بیا به هم دا قوم په قیامت کې د پیغمبر د شفاعت تمه کوي. دې خبرو باندې سوچ وکړئ، مرګ د هر شي نه زیات نږدې دی، او بسترګې پټېدو معامله به جناب محمد رسول الله سره شروع شي، سترګې پټېدو هغه سره به معامله شروع شي. اول تصویر به درته د هغه ښیي چې د دې متعلق د څه خیال و، اول تصویر چې سترګې دې پټې شي، نو هغه تصویر سره چې تا دنیا کې سلین دین وی نو هغه له به ووایي چې هذا محمد رسول الله، چې هغه تصویر سره ستا سلین نه تعلق مې نه وي، دا هغه تصویر خولې ته نږدې نه راغلی، ته به څه کوې؟ نن تاسو دنیا کې د چا خولو ته واضح خولې نیولي، د چا خولې ته؟ زمون په دې ملک کې داسې خوله شته چې هغې ته سړی واضح خوله ونیسي او ورته کښېني، داسې خوله شته؟ که د حکومت د خلکو خولې وګورئ، زه خو درته خپله عندیه وایم چې که نږدې نه مې نه دي لیدلي نو په اخبار کې مې فوټوان لیدلي دي، د دوانو خوله پکې نشته،
د دوان هغه خوله به څه کوي چې کومه خوله وایي یو څه او کوي بل څه وایي یو څه او کوي بل څه د حکومت خوله دا وایي چې زما غریبان ورونو وایي داسې که نه تاسو ته چې درشي په خړ سیلاب دا ملک یوړی شه دوی ته چې راشي وایي زما غریبان ورونو دا غریب د کافر بچی چې دی په جامو کې نه ځي وزیر صاحب ویلی چې زما غریبان ورونو وته کور دی د پلار وران ته ورشه دې غریبانو سره دوی څه وکړه پرشکه کې نشي سورېدی 10 روپۍ دې په ټاټکي ګټلي دي ښځه او لور بچی زوی اسپتال ته چې پرشکه کې وړې نو 10 روپۍ درنه رشکې ولاړ ډاکټر له نشي ورته کور دی د پلار وران شه 200 روپۍ ډاکټر اول فیس داخل کړ بیا ته ټیم والا د دوایي دکان له نشي ورتله خونه دی د پلار وران شه چې ورشي الټه او دستونو دوایانې چې درته وایي 200 نه کمو باندې دستونه نه بنديږي د ماشو او په غریبان ورونو په جامو کې نه ځایږي دا څه خلق دی یا دا څه قوم دی چې دی وایي چې غریبان ورونو دلته د ښه د غلدرې د غلو ګروبۍ جوړ کړي او په دې سره ولا ورواړې او د خله ولا په زورونی چې په د خله کې د غلو غړو به ورواړي تاسو خیال دا هم په دې ملک یو سوچ سمجھ سکیم دی لکه زمونږ د ملک مبارک چې دی دې کې هر یو کار چې روزي نو سکیم لاندې روزي هر یو کار چې لکه یو سره په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانہ کې هغه یو خبره شوشه پرې خو چې الکه دا قربانای چې تاسو کوي د دې څه ضرورت ده دا دومره ګډان او چيلي او میخي او غواګانې حلالي شي په کار دا دی چې دا پیسې د ملک په کم فند کې ورکی چې د ملک فائدہ پیوش اوس دا خبره خو په ظاهر دا څه و چې د هرچا دماغ ته اپیل کولو چې رښتیا و یاره دا ګډان او زمي خیالالو لوی تکلیف ته دا پیسې د ملک فند کې ورک علما خو تر قیامت پورې چې قران باقی وي او تر څو الله اراده د قیامت نه کړي نو علما هم د قران د حفاظت لپاره پیدا کړي علما ورپسې شو چې خر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده کړه چې قرباني وایي څه شي ته قرباني وایي اراقه الدم ته په دغه ورځ د ساروي وینې تویولو ته قرباني وایي چې وینه توی نشي که یو ارب روپۍ په فند کې ورکې او خیرات کې هغه د 10 روپو د چيلي خانه پوری پې نه کېږي په دې کې دا ځان ته چې پړې لیکې خیر پړې لیکې خو که خیری پاکستان نه ختميږي لګیا دي ان شاء الله څه زمانہ پس به د چټۍ لیکلو سره نه پیدا کیږي که خدای ته منظور وا نو په خوا به یو شعر کې راغلی د رحمان بابا چې دبا کور ناستو چې دا دیوانه پن پر غالب شونو کور نه وبار نه وته ضرور په څه شک غونډې شو او خپل کور والا ته وی چې تزان مان برابر کا او زګورم که زما د ضرور حرکت خراب شونو بس وجنه مې اکور والا وی شونډه مونډه په دنداسه سره کړې داو په خوا خو دنداسې هي دا اوس کیسه هم ما نه وي
اوس خو دنداسې چرته دي. پخوا به لوی ډول د زنانو چې و دنداسه به یې ومږله، او یا لوی ډول د زنانو چې و نو هغه به رانجه به یې واچول. لوی ډول به یې چې و چرته ګل به د شړشم ګل وګرځي په دې ویښتو کې به یې وټومبل. دا لوی ډول. اوس لوی ډول چې دی د زنانو په صدر کې په 400-500 روپۍ د ښځو سر جوړول. دا تاسو د ښځو دا ببر سرونه چې ګوري دا په 500 روپۍ په صدر کې جوړیږي. که شوقم کېده چې بیا ولا بوزما. او د هغه خلکو ښځې سرونه جوړوي چې هغې نوم د پښتو هم لي. تاسو پوه شوئ په خبره؟ دا پښتو ټکي هم وایي. او تقریر چې کوي نو ما پښتنو ورونو نو تاسو ورته دا کبوسري ناستې رورې راته وړې. هغه خلکو ښځې نو پخوا لوی ډول چې و نو هغه دا و. زمونږ یو استاد و خدای دې وبخي، یو ورځ راغی درس ته مدرسې ته راغی نو خاندي خاصې خاندي چې سبق اوس نشي ویلی. موږ جیس چل څه دی څه خوشحالي راغلی ده. هغه وی نه زه به هره ورځ چې مدرسې ته راتلم ما ښځې به راته وی چې لږه دنداسه ځان سره راوړه. ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وه. وی نن چې بیا راتلم دې راته وی چې که نن دې رانه وړه نو په دې کور کې به دې پرېږدم. ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وه. وی نن چې بیا راتلم دې راته وی چې که نن دې رانه وړه نو په دې کور کې به دې پرېږدم. وی ما ورته وی چې ښځې تکلیف سله کې او دنداسې سله مږي. په دې قرآن مې دې قسمي چې زما دې دنداسې خوښه یې فوزان مو په عذابوه. وی هغې مو خندل ما مو خندل خوشحاله شوه. وی راته وی چې زه مې یې راوړه. وی د غم نه خلاص شو. تاسو پوه شو؟ اوس ته د ښځې فرمایش پوره مه که خدای راستي که دې کور کې پرېږدي چې هغه څه وایي او تا هغه ونه کړي. نو رحمان بابا ته ورو ښځې ته یې ووي چې ته ځان مان برابر که او هغې شونډه منډه ګلونه مونونه وټومبله ده ته راووته. ده چې ورته داسې وکته نو دا خو دیوانه و. ورته وایي چې نن دې نوې شراب څکلي دي پوهېږم، نن دې نوې شراب څکلي دي پوهېږم، په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم. شړشم ګلونه یې لګولي وه. نن دې نوې شراب څکلي دي پوهېږم، پر رخسار دی گل ټومبلی دی پوهېږم. تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه، ما هغه ساعت جړلی دی پوهېږم. علامه زما د مرګ نه د نور څه ده، رقیبان دې را بللی دی پوهېږم. سحاجت ته چې د خط په ملال ولما یو شعر پورې مې دا دومره کیسه درته وکړه چې پخوا به صرف ملا له خط پړاول ورتله، هر چا له خط لوستل نه ورتله. سحاجت دی چې د خط په ملال ولما، دا د زما په باب لیکلی دی پوهېږم. که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو، دا دې زما په خون لړلی دی پوهېږم. رقیبان زکه تیره پر رحمان کاندي، چې تا خوا پورې نیولی دی پوهېږم. زما عزیزانو عرض مې داو چې د ملک حالات داسې جوړیږي لګیا دی چې دا چټای لوستل به بیا مولا ته پاتی. قوم نه د تعلیم جنازه وزي لګیا دی. دیو جنا جنازې د
حیا ووته، د شرم ووته، د غیرت ووته. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د ملک حالات وګورئ، د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی، او بیا د دې خبيث قوم عیاشی او لوفری وګورئ. د قوم بچی تباہ شو، تپوس والا څوک نشته. ما ته د یو بل ځای نه خلق راځي چې دې سینماګانو کې بلو پرنٹ چلیږي. نو ما ورته وی چې ته ما ته ووایه چې زه په دې پسې شم چې بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي، نو دا نور چې پکې څه کېږي دا ښه دي؟ یعنی دا نور ډمې ممې چې پکې ګډېږي راګډېږي خیر دی، خو بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي. په غبرګو سترګو ړانده شي، چېرته عقل هم درکې شته که نشته؟ د سینما وجود لعنت دی، وجود. ته ماته د بلو پرنٹ خبره ولې کې؟ دا وایه چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت دی. اوس پاکستان حکومت چونکې په هغې ټیکسونه دي، آخر وجود یې لعنت. ته ماته ووایه چې نن ستا ملک اجازت چې چېرته ډمتوب او کنجرتوبي، ستا ملک هغې له په ټاپ اجازت ورکوي. پاکستان اسلامی ملک دی، شریعت بل پکې پاس شوی دی. راشي کنه چې پېښور کې ودونو کې درته دغه خیمه ده ډیسکو ډانس راشي. ډیسکو ډانس څه ته وایي؟ استا د پاکستان د معززینو په ودونو کې کیږي سپیشل ډمي. مونږه دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کوسډه به ډمي راوړي کنه، هغه معزز ډمي وي، سپیشل ډمي راشي. نو عزیزانو خدای چې مونږ سره څه کوي ډېر ښه کوي. اورجی نور ګران شو ډېر ښه کار. کوم آرام توب نه تاسو توبه وویسته چې اوړه در باندې